أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. سورة الأعراف 88 نمبر آیت. په دې آیات کې د شعیب علیه السلام د قوم هغه خلک چې کم تکبر والا کسانو متکبر د هغوی وینا ذکر کیږي د شعیب علیه السلام د وینا نه وروسته. مخکې موږ ویل چې شعیب علیه السلام قوم چې کومون خپل خلکو ته به اطمینان ورکاو چې مسلمانان په حق نه دي او د شعیب علیه السلام ملګری په حق نه دي. دلیل به دا وایو چې کدی په حق وي او زمونږ د کفر په نه حق باندې وي نو د دوی ملګرو له الله تعالی ډېر غټ صبر کړی وي. د کورونه به د سرو زورو به د اسمان نه تیار خوراکونه به دراتلي او زمونږ به د ملګرو به په الحال عذاب راوستي به ختم کړی وي. خود سي ونه شو په یو کلی کې یو شان ژوند تیر یو شان خوراک یو شان ګرځي راګرځي یو شان صحتونه لري. د دې نه معلومیږي دا چې د دوی د خبر دعوت صحیح نه ده زمونږ کو پر باطل نه دی د اسلام حق نه دی. در شعیب علیه السلام د قوم دلیل داغي جواب شعیب علیه السلام ورته وکړي چې تاسو لږ صبر وکړئ جلته نه کار مالک الله تعالی تاسو بارے کې فیصله را لېږي که ایمان امر نه وړو نو تاسو بارے کې فیصله را لېږي. شکر دا وینا شعیب علیه السلام وکړه دا جواب شعیب علیه السلام ورکو نو قوم یې شک پیدا شو چې اسنه د شعیب علیه السلام دا خبرې په خلکو باندې اثر وکړي. د مشرانو خیال دا او په الحال به خلک ایمان چرته را نه وړي. دا د عام متکبرین او ظالمانو انداز د چې کله نور الله را ته ورکشي په بدمعشي لاس پوری. نو دی هم شعیب علیه السلام او خپل قوم له سخت وارننګ ورک هغه وارننګ د ذکر کیږي. الله تعالی قال الملأ الذين نو المشران حقوا نستكبروا جزان الویګانو من قومه د قوم د شعیب علیه السلام لنخرجنك جنبخا مخو باز تعالی اي شعیب علیه السلام یا شعیب اي شعیب علیه السلام والذین حقق سان امنوا چې هغه ایمان راوړل ما کستا سره من قريتنا د خپل کلی نه به واز او لتعودن یا بخام خطاس واپس کیږي په ملتنا زمون دین ولداس د دو چانسونه یا خپل دین پر دې زمون دین ته براوړی ایام نه دی کرینا جلاوطن کو شړو بم. قال شعیب علیہ السلام ورته ویل اولو كنا كارهين اگر چې مونږ د لبات غنو نو بیا هم دین قبلو ان اساس د کو پر مت بدلایل معلوم شوی د چې باطل له عباس ته فائدې نشته نقصان یې ډېر دی. د دومره دلایل باوجود یې موږ بد غنو چې بد غنو نو بیا هم دراوړو. مطلب دا چې اساس کو پر ته موږ نه دراوړو اساس کو پر موږ بد غنو او چې کوم چې څوک بد غني هغه څوک اوړي نه. قد افترينا على الله كذبا یقینا موږ جوړ کړي بیا په الله باندې دروغ. ادعونا في ملتكم کمن واپس شو ساسو دین بعد اذ نجانا الله منها ورس د هغه نه الله مون خلاص را کړل دا کفر نه ولکه موږ ساسو دین ته درواو نو په الله باندې کار دروغ ورړولې ځکه کفر د خپل معنی بداش چې دا کفر الله تعالی را لګره د عملي کولو لپاره او موږ وخت کړی دی د معنی بداش علامه کفر الله وخت کړی نه کفر الله تعالی رد کړی دی. دوی مدار چې تاسو سره آسماني شرعي وحي شته دلایل شته ته کفر باطل والی باندې او د اسلام په حقانیت باندې او ردی باوجود ته کفر تواوړي او کفر تخوي نو د دې معنی بدایي چې کوم آسماني شرعي علم چې الله ما را کړو نعوذ بالله نو غلط ثابت شو دا به معنی او دا دوه خبرې په الله تعالی باندې سخت دروغ وړول سخت ګناه ده. په دې وجه باندې چې کوم خلک عوام خلک دي بګوناونو کې اخته دي بجرایمو کې دام ګناګار دي ټیک کار نه کوي خو جو سړی سره علم هم دی د علم باوجود هغه د کفر د لپاره دلایل وي او ناجایز خلکو سره ملګرتیا کوي وراوړي ورته او منګړت کوشش کوي منګړت دلایل ولا جوړي نو دا سره ډبل ګناګار دي او دا اولنې عوام خلک د سینګل ګناګار دي. نو شعیب علیہ السلام د بیان حاصل دا چې تاسو دین ته درختل د الله تعالی باندې دروغ ورړولې او ډبل ګناه ده. وما يكون لنا ان نعود فيها او نجایز کیږي زمونږ د پاره چې مونږ واپس شو د اساس کو پرته اساس دین ته واپس شو دا زمونږ د پاره جایز کیږي نه الا ان يشاء الله ربنا مگر هغه چې الله یو غواړي چې زمونږ رب دا د عجزي الفاظ دي انکساری عجز دي
یعنی تاسو دین من قاطن قبلونو تاسو دین ته دراوړنه موږ اسلام غوړه کړی دی. اوس دا وینا چې کوم دا لکه عجيبه مت معلومیږي خطرناک دي سي دا چې د الله تعالی توفیق او د هدایت نه بغیر هیڅ حکم نه عمل کولی نشي. نو شعیب علیه السلام اوس د خپل عاجزۍ او انکساري د الفاظ ملګری کړو چې تاسو کو پر موږ نه خو تاسو کو پر ته نه دراوړو هغه جدا خبر ده چې الله تعالی موږ د ایمان نه واړی کو پر ته نو بیا موږ مجبور یو انسانان یو جدا سوال لې خود سي خو الله کینا او په خپل خوخه باندې موږ کو پر اختیار وره دا یو قسم له عاجزۍ الفاظ. وسع ربنا رسدل در رب زمون كل شيء هر یو شی د علم په علم کې یعنی زمون د رب علم هر یو شی د رسدل د هر سامان دی خبر دی. علی الله توکلنا فالله توکل کړي تاسو په بدمعشي باندې من یریبنا تاسو پتا باندې تاسو بر سره ودرېږي کو باندې درېږي او تاسو بدمعشي کوي نو بس کو نو دا خبره نه څه چې په الله تعالی باندې توکل کړي دی. د ټیم کې شعیب علیه السلام چې د دوی دا ورننګونه واوریدل بدمعشیان واوریدل نو د خپل قوم د ایمان نه مکمل مایوس شو چې دا قوم ایمان نه راوړي چې بدمعشي د لاس واچ او دومره ورننګونه ورکې نو معلومیږي دا چې خبرې بدی اثر نه کوي نور خبر ته غوږم نه کړي او دی ایمان توقعات هم اباس ته بے فائدې ده. نو مدې ټیم کې د الله تعالی ته متوجه شو تعالی نه سوال شروع او ویلي ربنا تح بیننا اے رب زمونږه په صلاح وکي په من زمون کې وبين قومنا زمون به قوم په منځ کې بالحق په حق سره اصل کې دا خیری کول دي خیری بده معنا سره دي چې د شعیب علیه السلام د وینا مطلب دا د زمون او د کافرانو منځ کې عملی پیسې راولېږي عملی پیسې دي ته چې کافران هلاک شي مسلمانان پاتې شي یو قولی پیسې ده قولی پیسې خو د مخ نه راغلي د کفر باطل له اسلام حق ایو عملی پیسې ده چې کافران په الحال هلاک شي او مؤمنان خلاص شي د عملی پیسې ده. نو د شعیب علیه السلام د سوال مطلب دا ده چې عملی پیسې راولېږي او عملی پیسې ده چې کافران په الحال ختم شي د دنیا نه نو دا په مقام د خیرو کې شو. اے رب پیسې راولېږي په من زمون کې عملی پیسې وبین قومنا وبین د قوم زمون کې بالحق په حق سره وانت خیر الفاتحین تغوره پیسې کوونکی صاحب صلیب بيخي غواره د صحیح حق باطل ته پیژنې باطل سره د باطل غونډه کې عمل کوي د حق سره د حق غونډه کې عمل کوي پیسې د ټیک دي. وقال الملأ الذين كفروا من قومه نو ویل هغه مشرانو چې کافرانو د قومنا لئن اتبعتم شعيبا کستا تاسو تابعداري وکړه د شعیب علیه السلام دا وینای خپل قوم ته عوام خلکو ته ویل چې د شعیب علیه السلام خبره مو منله انکم اذا لخاسرون په دغه وخت به تاسو شي تاوانیانو نه د الفاظ دی قوم چالاکو خلکو په دی وجه باندې ویل چې د پاتې بیان او د دعاګانو خیرونه خلق ونه یریږي متاثر نشي نو به بل وارننګ جاری او وارننګ دې جاری کړي انکم اذا لخاسرون په دغه وخت به تاسو تاوانیان شي تاوان دې دي ښکارا تاوان دا دی چې د شعیب علیه السلام خبره مو اوریدله او ومنله تاسو به جلا وطن کېږي د علاقې نه بشړل کېږي د یو خساره ده. دویم دا چې د شعیب علیه السلام وینا دا چې په ناب تور کې کمی زیاتې مکوي او کمی زیاتې چې نه کې اقتصاد بالخرابي بیا غریبان کېږي بیا ډېره ګټه نه کېږي لکه کم سود خواره چې دا غوښنه خبره کوي چې یاره سود کپرې خو دي شي نو د ملک اقتصاد ته خطر ده به اقتصاد خرابېږي. دوی مرته ویل چې د شعیب علیه السلام خبره واوریدله چې بناب تور کې کمی زیاتې مکوي غلاګانې مکوي نو بیا زمون اقتصاد خرابېږي بیا ګټه کم کوي باقي به وځي نو ولدا دوه تاوان شو د خپل وطن تلل او ناب تور کې غلا نه کول دا دوه ول خسارې دي. فاخذتهم الرجفه نوني دلرا زلزلې رجفه زلزلې ته وي عذاب پیراله فاصبحوا ندي وګرځي د پیدارهم جاثمین بخبر کورونو کې نسکو. د دې آیات د سورۃ اعراف د 91 نمبر آیات معلومیږي دا چې د شعیب علیه السلام په قوم باندې زلزلہ راغلی و خو په نور ځکه کې براش چې اخذهم عذاب یوم الذله د خلکو باندې د وریزي والا د سوري والا اورز باندې عذاب راغلی و هغه عذاب دیونی ول چې کوم عذاب د سوري والا اورز باندې راغلی سوري والا اورز مطلب دا دی چې دا یو د اورز و چې اورز رااله اورز نه یو زبردست سوري راخور او دا سوري ډېر یخ او تاریخ لیکلی دی چې د دې ټیم کې د دې عذاب راتلو نه وړاندې د شعیب علیه السلام په قوم باندې داسې ګرمي رااله چې په هیڅ ځای کې پټې دی نه شو دی په هیڅ ځای کې گزاره نه کېده په اوبو کې گزاره نه کېدله زمکه کې چې لاندې تاخاني پټ کورونه پر زمکه کې پټ هغه یخې په وړي کې هغه ته نه وتل باغې کې گزاره نه کېده غزان لګورو
خلک بیخي بیا وصالي د کورونو وتل او تر منډي والي په دې کې ځنګل ته پام شو ځنګل ته چې وکتل نو ځنګل باندې یو ښایسته ورېځ ولاړه ده مضبوطه ورېځ ده دوی چې د ورېځ ته نږدې شو د ورېځ لاندې ستوري لاندې چې واللو هغې لاندې یې هواګانې چلېدې او ډېر ښایسته موسم د نور د اواز وکړه چې راځئ دا ځای کې نه صحیح دی دا موضوع نه صحیح دی ټول قوم په منډه باندې دغه ورېځ لاندې جمع شو او چې کله د ورېځ لاندې دا جمع شو د ورېځ نه پرې اور ورېدل شروع شو په دې باندې زبردست اور وورېد او دا ټول یې وسېدل ختم یې اوس دغه واقعه نه معلومیږي دا چې په دې باندې اور ورېدلې دی دې ځکه نه معلومیږي دا چې په دې باندې زلزله راغله ابن عباس رضی الله عنهما کوم چې رئیس المفسرین دی د قران ډېر ماهر دی اگر دوانو په منځ کې یو عجیبه ون انداز ذکر کړی دی او چې د دوانو عذابونه د په یو ځل باندې د قوم باندې راغلی کله چې دا قوم د ځنګل ته ورسېد نو اول په دې باندې زلزله وشو او زلزلې نه بعد په دې باندې اور راورېد نو دوانو کارونه وسره شوي دي دا قول چې کوم نه تفسیر بحر محیط والا نقل کړی دی دویم قول په دې کې د مفسرینو دا دی چې د شعیب علیه السلام قوم دوه حصې وي یو څه خلک داسې وو چې نافرمانه خبر یې نه اورېدله شعیب علیه السلام او د هغه ملګرو ته به وارننګونه ورکول بدماشیانې به یې کولې هغې باندې زلزله راغله او دا خلک چې کوم دی نو زلزلې سره مړ شو ځینې خلک بیا د هغې نه وروسته دی لاړ بل ځای یو بل علاقې ته لاړ هلته کې قوم ته دعوت ورکړ چې دعوت یې ورکړ د قوم بله حصه ده نو هغې هم د دعوت مسترد مخالفت یې څرګند او چې مخالفت یې څرګند کړ نو د قوم د دغې درېیمې ډلې باندې د اور باران وشو په اور باندې ووژلی شو نو دا جدا واقعه ده هغه جدا واقعه ده خو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دواړه یو واقعه ده او په یو قوم باندې دواړه عذابونه راغلي په دې باندې زلزله هم شو او په دې باندې د اسمان د ورېځې نه اور هم راورېدلی دی الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها هغه کسان چې نسبت د دروغ یې کړی او شعیب علیه السلام ته كأن لم يغنوا فيها گویا چې نه دي اوسېدلي په دې کورونو کې بالکل داسې عذاب پرې راغی چې کورونو کې یا کورونه داسې وران کنډرات پاتې شو تا به ویل چې په تاریخ کې هم په دې کې څو ژوندي خلک پاتې شوي نه وو اوس دې ځای نه مسله دا شوله چې کوم خلک د اسلام دشمنان دي مخالفین دي همیشه دپاره دوی مسلمانانو ته وارننګونه ورکوي او د هغوی د وهلو ځپلو دپاره منصبې جوړوي خو تاریخ په دې باندې ګواه دی چې د مسلمانانو نیکانو خلکو سره ډغرې وهل د خپل ځانونه هلاکول او د دنیا د ځان نه وزګارول لکه شعیب علیه السلام قوم بدماش شو نیکانو خلکو سره ښکر وال ډغرې ورسره واله وارننګونه یې ورکول نو الله تعالی وایي کورونه داسې پاتې شو تا به ویل چې څه په ګډله اوسېدلي نه دي نو دا عامه دنیا دپاره د عامو خلکو دپاره د قیامت پورې یو نصیحت او عبرت شو چې د نیکانو خلکو سره د اسلام د خدمتګارانو سره پنجې مه وښئ الذین هغه کسان کذبوا چې نسبت د دروغو یې کړی و شعیب علیه السلام ته کانو هم الخاسرون همدغه کسان تاوانیان شو یعنی کسان چې د شعیب علیه السلام مخالف او اگر چې ډېر مالدار او ډېر زیات و خو انجام په اعتبار سره خساره د هغو په قسمت کې شوه نو معلومیږي دا چې مضبوطه خساره دا ده چې سړی د الله تعالی دین دشمن شي د نیکانو خلکو دشمن شي د الله تعالی په عذاب کې راګیر شي زبردست خساره دا ده کورونه وتل جلا وطن کېدل یا نوري خسارې مالی خسارې پورته کول دا دومره خسارې نه وي فتولى عنهم نو شعیب علیه السلام وګرځېد د دوی نه قوم یې هلاک شو دې ته وګرځېد وقال او ویل یا قوم ازما قومه لقد ابلغتكم یقینا ما ورثه تاسو ته رسالات ربي پیغامونه د خپل رب پیغامونه می تاسو ته راورسول ونصحت لكم تاسو خیرخواهی می ولټوله خو تاسو خبر نه اورئ فكيف آثر څنګه خپشم على قوم کافرین بدس قوم چې کافری کتاب یې خواري کړي بیا خبر نه اوري خپل بدمعشي جاری ساتي تاسو ته واز نصیحت کړي چې دا کار ناجایز دی جایز دی او دې خپل باندې ناروا باندې کلک دی بیا په عذاب راغی چې عذاب راغی نو فكيف آثر څنګه خپش على قوم کافرین قوم کافر باندې په دې آیت نه معلومیږي دا چې شعیب علیه السلام د غلقین بیا لاړ چرته لاړو نو مفسرین لیکلي چې مکه معظمه ته راغی او بیا د اخره پورې د وفات پورې مکه معظمه کې